کتونکو علب خان شیرپو یم یو وارې بیا به خبرې اترې کومه په صحت باندې او په صحت کې بیا په خصوصي توګه د چارسدي په هسپتال باندې. کتونکو دغه یو خبره مخې ته راځي چې د چارسدي هسپتالونه ټیک شو، ډېر ښه کار روان دی. بلې خبره کېږي چې کرپ ډاکټران چې کوم دی نو ویستل. هرګز داسې نه ده. ځمکني حقایق دا دي چې دې وخت کې د چارسدي په هسپتال کې ډاکټر ډیوټي نه کوي. د هغې وجه دا ده چې دا ارتوپیډک ډاکټر دی. د ارتوپیډک ډاکټر په کیجوالټي کې ډیوټي څنګه وکړي؟ هلته یې کېنولی دی د سکن ډاکټر. د سکن ډاکټر چې کوم دی هغه په کیجوالټۍ کې ډیوټي څنګه وکړي؟ تاسو وګورئ عجیبه شانتې سیسټم روان دی او دې وخت کې د چارسدي مریضانو ته د دغه ناپوهه ډاکټرانو په وجه باندې چې په یو مرض باندې نه پوهېږي، په څه کې چې سپیشلیسټ دی او د هغې نه علاوه چې کوم دی هغه په کیجوالټۍ کې کېنولی دی. نو آیا دا انصاف دی؟ یو سړی په منیجمنټ پوهېږي نه، هسپتال چلولی نه شي. تېره ورځ یو ډاکټر صاحب خبره کوله، وایي زه په کیجوالټۍ کې ناست وم او د سکن ډاکټر و او هغه چې کوم دی نو ماله مریض راغی او مریض چې کوم دی نو ساه یې وه، موږ ورته اکسیجن له ولېږه. اکسیجن له چې کوم دی نو 5-6 منټه پس چې کوم دی نو ما پسې هغه ټیکنیشن راغی او چې کله دغه کړو نو بل ووایي چې یاره بل ډاکټر چې یاره د ای سی جي وکړو، د ای سی جي نه پس چې کوم دی نو دا پوري ریفر کړه پېښور ته. نه ډاکټر صاحب سره فکر و، وي کاش چې زه په دغه مرض باندې پوهېدې نو ټیک وه، خو نه پوهېدم. اوس راته دا پته نه چې مریض به په کم حال کې وي. نو هغې په تناظر کې دا خبره وشوله چې یو شمېر مریضان د چارسدي هغه په دې دغه کې چې کوم دی خراب شو چې یاره یو ډاکټر چې کوم دی هغه پوهېږي نه، هغه د یو شعبې په بل شعبه کې کېنولی دی. یو خو دا د دې ایم ایس چې کوم دی نو ډېره غټه ناکردي ده. دویم کتونکو صحت کارډ حوالې سره به خبرې ترې کوو په صحت کارډ کې کرپشن څنګه کېږي. زه نن صرف تاسو سره د تریخي د اپریشن ذکر کوم، د نور اپریشنو نه چې په نور اپریشنو کې به دا ایم ایس او د سره چې کوم خلک دي هغه به څومره پیسې وي. د تریخي په اپریشن کې د ایم ایس ته 40,000 یعنی 40,000 روپۍ چې کوم دی نو ورکړې کېږي. اوس په دغه 40,000 روپۍ باندې به دې څه کوي؟ دې به څونه عمله چې ده هغوی له هم پکې ورکوي، ورسره چې کوم دی نو د دې چې څومره سامان دي، پټۍ دي، انجکشن دی، د نشې دوی ده، سم په دې کې استعمالیږي. نو هغه ټول کټ چې کوم دی نو هغه پکې خو په دې 40,000 کې اخلي. په دې کې به دوایانې خو اخیستل کېږي په دې 40,000 کې. دا دوی ته نغدې ورکړې کېږي. اوس دا 40,000 روپۍ څنګه غبن کېږي؟ هسپتال ته پرې دوی چې کومه ده د معدې راځي، انجکشن راځي، کینولي راځي، دغه شانتې نور یو شمېر دا پټۍ راځي، دا دوایانې راځي. صرف دغه یو ګلب نیم وغیره چې کوم دی 2-3 دوایانې دا هسپتال ته پرې نه راځي. اوس دا ایم ایس هغه دوایانې خلکو ته خو پرې نه ورکوي، باقاعده یې ویلي دي چې دا دوایانې به پرې نه ورکوي چاته، او نه به چاته چې کوم دی په دې 40,000 کې دا دوایانې خلکو ته لیکي چې کومې په هسپتال کې دي، په هسپتال کې دا به چاته خوب نه لیکي، هغه دې نه لیکي. نو د هغې په وجه هغه دوایانې چې کوم دی نو په دغه ځای کې استعمال شي او پیسې چې کوم دی د جیب ته لاړ شي. صرف د تریخي د اپریشن خبره ته کومه چې په دې کې 15,000 یعنی 25,000 20,000 30,000 چې کوم دی نو دا د جیب ته ځي، او دغه خو 10,000 5,000 چې کوم دی نو په دغه عمله باندې تقسیم کی. نو دا د اپریشنو او د صحت کارډ حوالې سره چې کوم اپریشن په هغې کې کېږي، هغې کې ما تاسو سره صرف د تریخي د اپریشن ذکر وکړو، د نور اپریشن ذکر نه کوم. کومه خبره چې کومه په دلیل به کومه، زه نیب ته هم ویم، زه FIA ته هم ویم، زه نورې محکمې چې کوم دي هغوی ته هم ویم چې د دې تحقیقات وکړی شي چې دلته کې څومره اپریشن شوي دي او هغه اپریشنو کې څومره میډیسن استعمال شوي دي او څومره پیسې چې کوم دی د جیب ته تللی دي او څومره پیسې په اپریشن باندې لګېدلې دي. اوس 2 نمبر دوی چې کومه ده په ایمرجنسي کې دې وخت کې به دا لیدل کېږي، اوریجنل دوی خو هم نشته. په دومره لویه کچه باندې کرپشن روان دی. زه وزیر صحت صاحب ته وایم خو ستا په دې کرپشن کې او په دې پیسو کې لاس نه وي او د ستا حصه نه وي، نو مجال شته چې دا کرپشن به کېده. ته کله راغلی دوره دې کړې ده چې راغلی چېرته میډیا دې ځان سره راوستې ده، چېرته میډیا سره دې خبرې کړې دي چې ته د 400 هسپتال یې ماله ښه که
راشه د صحافیانو نه خو تپوس مه کوه زه ستا په نظر کې خو به صحافیان روان دي خو صحافیان غورې خپل ځان له نري روان قام له روان دي 400 له روان دي د یو ماشوم ریپورټینګ یې کو یو ماشوم د د غفلت په وجه چې کوم دی نو مړ شو او د هغه ریپورټینګ د پټولو لپاره د چې کوم دی نو صحافیان یرغمال کړل په کمره کې بند کړل سپورې ستغې ورته ووې او د رنګ رنګ خربې یې چې کوم دی نو استعمال کړو تیرې چې کوم دی په درېو دپو کې پې اف آی آر خو مو کو اب یې خبره ده دلته کې سیاسي خلک دي دلته سماجي خلک دي دلته عوامي خلک دي دلته کې چې کوم دی نو په هسپتال کې عمله را په هسپتال کې ډاکټران دي د هغوی نه لږ تحقیق وکړه خو د الله نه یریږي او مخلص یې د خپلې ډوټۍ سره خو هرګز وزیر صحت صاحب چې کوم دی هغه مخلصه نه ښکاري د 400 د هسپتالونو بیړه یې غرقه کړله دلته 4 امپیګان او 2 منیګان چې کوم دی هغې خلکو ته مختورن کړي دي دومره اوچه بدماشي شروع کړې ده چې ټوله 400 وي سړی دې لرې کړی شي کور ته دې ولېږلی شي بل هسپتال هم دې نه انچارج کوي بلې ضلعې ته هم دې نه لېږي د نور ضلعې خلک دې پرې نه ذلیله کوي هسې نه چې د نورې ضلعې خلک پرې ذلیله کړي د ټوله ډیوټي چې کومه ده په ډسپنسرۍ کې او په بیچو کې کړې ده او ته رالې نو د 2 غټو هسپتالونو انچارج دی که هغه هسپتال چې د عالمي معیار هسپتال دی د رزړو د هغې نه د بیچو جوړه کړله بلډ بینک پکې نشته آیرو چې کوم دی خلک دا میسیجونه کوي د خون کی ضرورت دی خون کی ضرورت دی دا هلته کې د میډیسن دکانونه نشته دي خلکو ته انتخابي تکلیف دی ډاکټرانو کمې دی پکې د هسپتال نه ډاکټران او دې نه روانه ماشوړه جوړه کړله کتونکو دا مې صرف تاسو سره په ننني پروګرام کې د تریخي د دغه 40,000 روپو ذکر وکړو چې دا 40,000 روپۍ څنګه دی هغه بند کوي دویم مې درته دا ووې چې تا په ایمرجنسي کې په کیجوالټۍ کې د ارتوپیټک یا د سکن سپیشلیسټ یا چې کوم دی نو داسې بله ګایني ډاکټره دا کینولی وي کوم چې ایمرجنسي ډاکټر دی هغه له ته موقع نه ورکې ستا مطلب څه دی ته دا ډاکټران چې کوم دی نو دې قام ته مختورن کې چې د ډاکټر د غفلت په وجه باندې یو بل قتل شو یو بل مرګ شو ته همدا غواړې تصادم شانتې غواړې چې ډاکټران د خلکو ته مختورن کړل کتونکو هر ډاکټر چې کوم دی داسې نشي کېدی خو د داسې خلکو د لاسه هغه ډاکټران چې ډېر په ایماندارۍ سره په مخلصۍ سره خپله ډیوټي کوي هغه د بدنام کړل او همدغه وجه ده چې دې وخت کې د 400 په هسپتال کې ته د 40 نه زیات ډاکټران هغه وایي چې یا موږ د دې هسپتال نه وباسو یا دی وباسه نو تا ضد ولې نیولې وزیر صحت صاحب 40 نه زیات ډاکټران دې وخت کې د سره ډیوټي نه کول غواړي او تا یو کس راټینګ کړي ځکه چې د صحت کارت پیسې تاله درځي د ماسکونو په یربونو روپۍ چې کوم دی کرپشن شو د هغې چې کوم دی هم تپوس پکار دی 2 نمبر دوایانې راځي د هسپتال ته چې کومه پرې دوایي راځي هغه صحت کارت په اپریشن کې استعمالیږي اوریجنل دوایي نه اخیستل کېږي کم د کمیشن خبرې چې کولې کتونکو زه غواړم ښه په دلیل سره خبرې کوم چې کمیشنیان ډاکټران یې ویستل د ټولو نه غټ کمیشني چې کم دی نو دا ایم ایس دی چې یوه جلسې چوک کې یو مظاهره کړې ده ذرایع دا وایي چې 40,000 روپۍ په دغه یوه وړوکي شان سټرایک لګېدلی وي یو کس دی 3,000 روپۍ ورکړې وي د پیسو یې تجوري کولو کړې ده دې وخت کې چې د هغه د وکیلانو کم پیس دی او په کم انداز کې دا 3 تاریخ ته دی پټېږي نه راځي کله یو بانه کوي کله بله بانه کوي ریکارډ نه راځي انتظامیه هم ورسره ملګرتیا کوي پولیس هم ورسره ملګرتیا کوي آیا د انصاف دی موږ لاړ شو ټوله ورځ په عدالت کې تېره کړو او دی چې کوم دی نو په نظر هم نه راځي او چې راشي د جلوس په شکل کې سې خپل ګنمینان نه د هسپتال ګنمینان چې کوم دی نو د خپل ګنمینان ګرځولي دي په هغې باندې دی بدماشي کوي په دغه پولیس والا باندې بدماشي کوي زه دغه پولیس والا ته هم وایم چې کوم د ایم ایس نه دی وخت کې تاویږي راتاویږي تاسو د 400 یو په دې 400 کې پاتې کېږئ او زه هغه سویپرانو ته هم وایم چې څه راځي څه څکلې کېږي څه کېږي د هغې هم غوره ویډیو شته دی خو بل ورله لاړ شي او جبري به کور ته ځي په خپل ځان رحم وکړې نن په ټول هسپتال کې د سویپرانو سره لګي د بل چا سره نه لګي ولې لګي دا ټول هغه خبرې دي چې دا به مخې ته راځي خو زه دغه پولیس ګنمینانو ته یم چې خپلو ډوټۍ سره وساتئ داسو د ایمرجنسي خلک یې د هسپتال د تحفظ کې د ده چې کوم دی څه ضرورت دی جګړې کوي
د دل رویه ټیک کې د اخلاق ټیک کې د ډایرکټ کور ته د کور سره روان دی بچو سره روان دی نو دی د کور نه خبر راغلی دلته 400 خلکو ته چې کوم دی 400 خلک غوړي خلک سمي ډیر د مين ډک خلک هم دی ور بدمعشي بد رویه کنزل دا هرگز نه مني دا یاد وساته نو کتونکو دغه څو خبرې مې سره کولې نن دا مې نیب ته وي چې تحقیقات وشي چیرې او نیب سره سره پایې نورې چې څونه محکمې دي دونه لوی کرپشن دلته کې روان دي د دې مخه ونیسي ډېره مننه خوشحاله